बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि इक़रारन बिनिअमतिही वला इलाहा इल्लल्लाहु इख़लासन लिवहदानियतिही वस्सलातु वस्सलाम अला साहिबि दावति नबविय्या वसौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वशुजाअतिल हुसैनिय्या वसब्रि सज्जादिय्या वल आसारिल बाक़िरिय्या वल मासिरिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजि रज़विय्या वल जुद तक़विय्या व नक़ावति नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबति इलाहिय्या मौलाना सानियुल अशर मेहदियो ज़मान रूही वरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीमु फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतूबु इलल्लाहि जमीआ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अज़ीज़ान गिरामी, मातमियान सय्यद शुहदा दनुनसम आज़िम अवरेजा दे दरोजे मियाश्ता दे बख्तवरियो तासो मुटोला च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुता दुमरा ज़िंदगी राकड़ला च यो पिर बिया मु दरोजे मियाश्ता दार्क कड़ला दा अज़ीमा मियाश्ता दा इबादत मियाश्ता दा बरक़ात व दा रहमत मियाश्ता मौतो च ज़िंदगी और की कहू पकड़ दे इंसान द अल्लाह दार की शाकिर भी हर टाइम दुमरा आज़िमा मियाश्ता दे वरोरा बेगम हम इवे खुतबे न चो जुमले बयान करले च दुरा आज़िमा मियाश्ता च अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम रसूलुल्लाह च दीदी वरेजे नूरो टोलो मियाश्तो वरेजोना बेहतारे व अफ़ज़ल व अज्जिल फ़रजहुम वलयालुहु अफ़ज़लुल लयाली। हज़रत फरमेश की दीदी शपे नूरो टोलो शपोना अफ़ज़ाली दी बेहतारी दी हत्ता ना सिर्फ शपा हो रेजा रसूलुल्लाह व साआतुहु अफ़ज़लुस साआत ददी वक्त ददी लहजा दे दगी मियाश्ते यो यो मिनट नूरा इवोलस मियाश्तो लहजोना मिनटोना अफ़ज़ाली दी दूरा अज़ीम मियाश्ते के तो ज़िंदगी का भी सिली भी दौर की खाली वरोरा रसूलुल्लाह अनफासुकुम फ़ीहे तस्बीह जदातुकुम सिली खाली 30,000 न पुरता यो इंसान वरीजी की सिली खाली दा टोला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ता तस्बीह की शुमरवी व नौमुकुम फ़ीहे इबादा दूरा अज़ीमा मियाश्ता अच्छा कहते हैं सआदतमंद ये बख्तवार ये तो
دوره عظیم میاشت کې ته اوس ناس یې بیا دویم طرف ته عظمت څه هغه د حسین متام ته ناس یې لہذا خوب اتا دغه میاشت کې عبادات ده بل چې رسول اکرم فرمایش کوي چې لو يعلم العبد ما في رمضان لبد ان يكون رمضان سنه رسول الله کا چیرې انسان ته دا پاته لګیدلی وي چې روزه میاشت څوره برکات دي څوره عظمت دي لبد اخکاس به مجبور و محبت بھی پیدا شے او چو خدایا دا خواہش بھی کرے او چو ٹولا کل متا روزی میں آشتا واگر زاوی محمد خا خبر ده صلوات سوروی خا خبر ده حتی روایتو کی دا دی چا قیامات ریزی بوندی چا دا عمال تلو چا کمزوری وی دغی میاشتی کی چون را صلوات وستالو اندورا بی آغا قیامات کی دا عمالو تل درنداوی محمد ټولا کال بی غختلی و خداینا چه خدای در روزه میاشتا مونی ټولا کال ایمو روزداری و گرزایی که عظمت نی خبر وی چونکه عظمت نی خبر نیو دی واجه نده ایوا میاشتا هم موتا باندی سنگین و گران تیریگی بل جای که حضرت موسی کلیم اللہ علیہ وعلا نبینا صلوات اللہ وسلام فرمائش گئی یا رب هل اکرمت احدا مثلی آیا تا ایما هنتا ایمو مت پشانتا آخدایا آیا تا چوتا عزت و احترام ویر کرده ده چونکه بنی اسرائیل خود دیر عزت و احترام ہو آیا مو هنتا بل چوتا ویر کرده ده اللہ رب العزت و تیائی چه ان لی عبادا اخرجهم آخر الزمان و اکرمهم شهر رمضان او موسی یاد وسطا تانا عظیم مخلوق شتا ده چه اغا بزا اخیری زمانی که پیدا کام و اغوی تا با اهمیت ویر کام ایتا امت باندی روزی واجینا محمد روزی واجینا چونکه روزا بستی دی واجینا بزا اغوی تا دا عظمت ارکام بل جا کہ حضرت فرمیش کی رسول اللہ چالور دسی کسان دی چاہوی دعا ایچ کل راد نکیگی اربعت لا یرد دعاؤہم حضرت ایچ چاہوی دعا کوی اللہ رب العزتی قبلوی اول دعاء الوالد لولدی چکل یو پلار خبل زویتا دعا کوي دا ایچ کل خدای راد نکی و دعاء مظلوم علا من ظلم مظلوم چکما بد دعا کوي خیره کوي حق چاہتا چچور باندی ظلم کرده اللہ رب العزت دا سے بد دعا راد نکوی و دریام والمعتمر حتی یرجع رسول اللہ دیچا آغا کاس آغا عمری تلور دے چو پوری چوا پاس رغلے نہ دے اللہ رب العزت دی طول دعوانی قبلوی چلورام والصائم حتی یفطر آغا روزہ دارے چاگا خلی باندی روزہ دے چو پوری افطار نہ دے کڑے دقی روزے حالات کی وچو شنڈو سارا کم دعاو کی خدای قبلوی لہذا دمرا عظیم میاشت دے متتویلہ چا جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ وخالکو توسی دقی میاشت کہ اللہ رب العزت قبل کریم بندگانو نہ حساب کری ہوئی خو ایوا جمله بلوی لیده دقی چاگه طرف تراتوم امام موضوع چون که توباد مقی سره ریلیٹر ده حضرت فرمایش که فإن الشقی کل شقی طولنا بدترین انسان حاغه ده من حرم غفران الله فی هذا الشهر چا باندی تو روزی میاشتا تیرش والا ده حقه گناهان و مغفرات و نشو کم کاس در روزا طول وسط علا روزی میاشتا تیرش و گناهانی معاف نشوالی طول که اینات کی طولنا بدبخته و نامراد انسان انداده یا عدالله سوری جی تیرش بی چاہتا یقین ده چی مو طول گناهانی و بخکلش والی چاہتا یقین شتا چه یقین نده ایدی مطلب دا عدالله سوری جو که اوسا پوری بدترین لسٹ کیو که دا دولا سوری جو که ما گناهانی معاف شوالی خو
خو انسانو ته براشو که گناهانی نشی ما رو را یاد وسط در رسول الله وینا ده دا د ایمالای چا بل وینا نه ده رسول الله وینا ده چه ټول کائناتو کی بدترین انسان هغه ده چه گناهانی معاف نشوالی د کریم پروردگار خوشنوده پارا بلند صلوات حتی بل جای که ملائک فرشتی لعنت کبی حق کاس باندی کم کاس من ادرک شهر رمضان ولم یغفر ذنوبه اگه کاس اغنی روزی میاشتا تیر شوا گناهان و مغفرات نوشولو فرشتی اور باندی لعنت کبی رسول الله امین ورده آئی خوش دا گناه و مغفرات را چون خپل مطلب طرف ته چې مو ذهن کې چا راځي تاسو به تنګي ګوینه نو سمری ته د زهرا بیبي باندې یو کلاکه صلوات ختم کوي آل محمد وعجل فرجه گناه مغفرات هر یو غواړي چې مو گناه معاف شي د امام علی علیه السلام په خدمت کې یو کس راغللو وته استغفار وکړه علی علیه السلام ته ویل ثقلت کا امت مرد په متام کې نه استغفار صرف ژبې سره نه دی استغفار زړه سره رابط لري استغفار د لپاره شرایط دي اول شرط دا دی الندم علی ما مضى کچېرې ته غواړې چې توبه مو شي مغفرت مو شي د بدبختو لیسټو نه سره وځم دغه میاشتې کې علی علیه السلام دی چې اول پکار دی الندم علی ما مضى کومې ګناهانی چې تا کړي دي انسان کو ته شوی دی غلطه واجنه جهالت واجنه انسان گناهانی شوی دی الندم هغه مو د پښیمان شه خیمان شه خجل شه ور باندې څه سبب یا دغه دوباره انجام نکوم والعزم على ترك العود الیه ابدا رسول الله چې دویام دا چې بیا ته په خیر دا وکا شور صدق شی باندې څه زدا گناه متوکی دوباره بیا دا گناه ز نکوم دریام شرط دا دے ان تؤدی الى المخلوقین حقوقهم حضرت رسول دی آئی چھا دریام کا امام علی علیہ السلام دی چھا دریام شرط دا دے ان تؤدی الى المخلوقین حقوقهم ایچو خلقو تو بندی حق دے اگا حق ادا کا چو پوری تو گریوان بندی حق دے ورورا یاد وسطا چو پوری کنڈو برو حق دے تو بندی چورت گڑگڑے گی چورت کعبے پرداوانی سے ہم ای تو گناہوں مغفرات نہ کی گی چورت ای وہ شہید حق دے تو بوندے کسا شہدہ اوری زدے نن غورم شہید بوندی چو خبرے کم شہدہ اوری زدے لیکن احباری یہی چا دے شہید ذکر عبادات نہ کام نہ دے کومی معاشرے کی چا شہید حق ادا کی گی کومی معاشرے کی چا شہید زندہ بلیلشی ذکری کی گی یود ست آغا معاشرہ ہی چکل پستے طرف تا نشیت للے رسول اللہ دی آئی دا روایت رسول اللہ نے آدھے امام سجاد علیہ السلام نے آدھے اردو ذاتو باندی و صلوات خاتم کوئی فرمیش کی وما من قطرت احب الاللہ من قطرتین ټولونا خواخی قطرے ټولونا بہترین قطرے ټولونا آغا قطرے چا مو باندی گرانی دی آغا دوی قطری دی دوی قطرے مو باندی دیر گرانی دی قطرتو دمعن فی سواد اللیل من خشیت اللہ ایوا آغا قطرہ چا آغا نیموش پو سر انسان جنماز باندی نوسوی خدای خوف نده اوخی قطرہ آغی نوریگی دا قطرہ مو باندی دیر گرانی دی وقطرت دم فی سبیل اللہ ایوا آغا قطرہ چا آغا دو خدای لیاری کی مرچی کی میدان کے انسان نے وین قطرہ تالے چیز مکیتا خدای دی ای رسول دی ای ٹولا دی چا داغا محبوب ترین قطرہ دے مو پنیخ دے حتی روایات جملہ دے دے شہید وین قطرہ زمکیتا رسوالینا مخی اللہ رب العزت آگتا ٹولی گناہانی بخی او بل جائے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائش کبھی محمد للشہید عند اللہ ست خصال شپیک دسی خصوصیات دیتا اللہ رب العزت شہید تویر کری ازاتا کیا ایم چاو اڈونو شہید ما پویرا ہوئی
د شهید خیلخانه ما په ویروي د شهید یتیمان ما په ویروي خصوصا دغه عید شپو ورځو کې دغه عید شپو ورځو کې کچېرې ته یوه جوړه خپل زوی ته خپل وریره ته خونې کې کوي څنګ ته میلاد کې څنګ ته چولې کې څنګ ته کلي کې تاسو د شهید بچي دي پام وکړه وروره که هغوی جوړې نه وي ما کوه که بیا کوي بچي ته هغه ته بیا جوړه وکړه دا شهید ایمو ته ناموس باج کړی دی دغه شهید ایمو ته سرزمین باج کړی دی دغه شهید ایمو ته عزت باج کړی دی نن څه پرچینار نما دی ټوله دنیا کې پرچینار نما دی څه واجب نه دی دا د شهداو برکات دی چې ټول پرچینار کې د شهید ښې نامې سره یادېږي کوم قبرستان ته لاړ شي وایي کیسې قبرو باندې سرې جنډې لګېدلې دي دا د شهید برکات داسې کور ماشه چې داسې ملت ماشه چې هغه کې شهید نه وي شی وروره خو یاد وساته ما په تا باندې د شهید حق دی حق د شهید کول حق دی لکه څنګه زمکه کې ایما حق دی اندیشان سره د شهید کول حق دی د شهید بچی حق دی نن شمیلات چوره تقسیمیږي د ایما یوه جمله یاد وساته لکه څنګه ایما زنده حق دی انداسه ایما د شهید بچی ورکې حق دی اما افسوس سره زه به دا وایم چې هغه کسان چې هغه شمیلاتو ته ناست دي شمیلات غلط تقسیموي خپل ځان ته ورکې جرب جرب نیولي دي د کونډې حق نشته د شهید کول ورکې حق نشته د شهید بچي ورکې حق نشته دا شی کاس باندې خدای طرف نه لعنت وي کله ورګرو سره تقسیموي چې ورګرې نه دی کړی کله یایي چې دا لوړ دی 10 کاله مخکې دي حق نشته نه وروره دا ځمکه شمیلاتو شرعي رو سره شریعت رو سره کوم کلی ته چې دا واقف شوی دی کوم کلی ته چې دا منصوبه شوی دی مخصوصه شوی دی د هغه کلی هر فرد ورکې حق لري هیڅوک ورنه نشي وباسای هیڅوک ورنه نشي وباسای نن ایمو ته اندغه غلطو کارو واجنه اندغه بې احساسي واجنه اندغه ځان ته انا واجنه ما ته نه ټوله ځمکې حکومت غاصب کوي پلانجي ورباندې اندي واجنه لکه بیگا بل بیگا لنډیوال صحرا باندې دا ډي سي او ای سي دی بهرحال دا یو صلوات واست محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل محمد دا ډي سي او ای سي دا هیڅ اهمیت نه لري یاد وساته هیڅ اهمیت نه لري هیڅ لنډیوال ځمکې باندې صرف شپږ خونې هغه نورې وي هغه واجب نه تاسو به خبر وای بنه وای هغه واجب نه ایمو د شیاو ټولو سمک باندې بین ولګاولو د ایمو ته وحدت نشته ایمو ته هغه ایمان نشته هر یو ځان ته لګیا دی دی واجب نه سبب دار پچی ته چوره شمیلات مکې دی د ټوله ته نه سی ورور کته دا شی غافل یاد وساته کدا شی غفلت کې وخت تیر کې د ټوله کورمې مکې د نه حکومت نه سیده ډي سي د ای سي ایویر په حیثیت نه لري ډي سي او ای سي ایویر په دلته تو خادم دی خادم تور باندې دلته راغلی دی واندا بلې خېلو ځمکې باندې هغه دا شی بین نه لګوي چې هلته ایما شپږ زره جربونه زیاته ځمکه زه لرم هغه ځای کې هغوی ارپورټ چې د بین نه لګوي دلته تو ته بین لګوي خو ظالم دی که نه ظلم ده کوي ایمو سیکرټري ایمو انجمن ټولو دا فیصله کړې دی دغه ځمکه ایمو حق لري اما دغې فیصلې باندې وختلو ای سي او ډي سي بهرحال هغه بین ولګولو ځمکې باندې چوره زیاته دی تا سره او ما ته غفلت یو خو بیا ولي اوسه پورې د شهید وینه صرف اندی پاروا څه بس مرچې کې شهید شو راغو الموز ور باندې کو دفن شو اندی پاروا شهید وینه مو سره رایګان په کور دی لوړ نشي شهید حق لري وروره دغه ځمکې کې دغه وطن کې دغه ولس کې هر شي کې شهید موت تاسو سره شریک دی ځکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم محمد و آل محمد وعجل فرجهم حضرت فرمایش کوي چې شپږ داسې خصوصیات دي چې الله رب العزت شهید ته ور کړي دي هغه اول دا چې یغفر له فی اول دفعه ويرى مقعده من الجنه کله چې اول قطره د شهید ویني ته ورسیږي ټوله گناهان الله رب العزت ته مخکي ويرى مقعده في الجنه خپل ټیکانا خپل ځای جنت کې هغه ته خی فرشتي چې دای ته جنت کې دغه ځای دی
دویم خصوصیت یجار من عذاب القبر، شهید د قبر عذابنا الله رب العزت بیارته کوي، ستی ورنا. و بل خصوصیات رسول الله ویأمن من الفزع الاکبر، شهید هغه د قیامت سخت ورځې باندې څنګه ډیره سخت ورځ ده. پیغمبر یو آیا بیان کړل یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، دوره سخت ورځ ده وروره، کله قبرونه چود شي هر یو کا سر پوچیږي. اوس دا خبر نه کفان بوي که کفان بنوي انسان، چونکه دا کفان څه مغستول دی، دا کفان خو څو کولو کې نه خرابيږي، خورو کې خوره کیږي. د دویان کفان د تو چوک دیر کوي امام باقر دی یا امام سجاد علیه السلام دی، چونکه روزه مده دغه دو امامانو کې یو کس دی، هغه دی چې خدای از امان غواړم هغه ورځې باندې چې کله یو انسان قبر نه پوچیږي بغیر لباسه. څوارلس معصومینو باندې بلند صلوات. لہذا کفن بنوی یاد وسطا کوم کسان څه قبر نه پچیږي قیامت ورځ باندې بغیر کفن به پچی. البته جن روایات سره د سشتا کوم کس محمد و علی محمد سره حقیقی معنو سره مینوی یاد وسطا محبت وی د محمد و علی محمد هغه محبت نه به نور جوړیږي او د انسان بدن به پټوي. لہذا شهید دور عظمت لري و یأمن من الفزع الاکبر. رسول الله دی چې قیامت هغه سخت ورځې باندې به دا بچوي، امن کی بوي. او بل یوضع على رأسه تاج الوقار خیر من الدنیا و ما فیها. رسول الله دی د شهید باندې سر باندې به د نور یو تاج کېږدوي چې هغه دغه دنیا و ما فیها هر شي نه به افضل صرف هغه تاج وي. دا د شهید عظمت ده. حتی رسول الله یذوج 72 زوجه من الحور این 72 حور سره به واده کیږي و یشفع فی 70 من اقاربه. حضرت ایت او یاو کسانو خپلوانو نه به خونی نه اهل نه به او یاو کسانو د شهید قیامت ورځ باندې شفاعت کوي. د شهید به شفاعت کوي. اجاکه مولوی ته اشرف الموت قتل الشهاده، ټولو نه بهترین مرګ انسان د پاره د شهادت مرګ دی. سوال کوي ځان ته المنځو کې مغا علی دی، مغا علی د بل ځای کې ای ته کچره امو سر باندې لذر الف ضربه علی راس علی افضل من موت على الفراش. زعلی دی ایم ته بهترینا ما ته افضل دی ته علی سر باندې 1000 گذرونه شي شهادت مرگ ما ته بهتر دی دغه بیشتری مرگ نه. عظیم علی باندې بلند صلوات. محمد آل محمد وعجل فرجهم. رسول الله ته بل ځای کې ما یجد الشهید من مس القتل الا كما یجد احدكم من مس القرص. شهید د کله اخیری وخت کې ګولې راځي، شهید یا دماغي کې هغه شای وتره چې هغه نه د شهیدی یا ګولې نه یا توري نه یا د وسط معصوم دی، هغه دسی درد دی لکه ساگی چې چله تورا درد لري، احساس لري، اندورس احساس شهید ته ملویږي. څنګه به نه ملویږي؟ یاد وساته مصر دربار کې زلیخا باندې کله بلیم ولګېدو که نه، زلیخا یوسف تیار کړلو، د مصر هغه جوانان یې کېنولې، مڼې لاسو کې ویر کې ویلې تاسې د مانی ګیلا کوئ چې دا ګناه ته قدم کې خلې دی، خو لږ تاسې خپله یاده سه یوسف اکسوئ چې هغه څنګه دی. ټولو ته یې مڼې او چاکو لاس کې ویر کړل، پرده یې اسکه کړله، یوسف ته دی چې ارڅه اوس راشه. کله یوسف ارناوتلو ښځو خپلې ګوتې کټولې، وینې بهېدلې پیدلې نه. اوس دغسې ته تاسې لږ سوچ وکړئ، آیا د چاکو کار نه کولو؟ نه، چاکو کار کولو، ګوتې کټېدې، د وینې نقلی وې نه، وینې اصلي وې. درد نه و، درد یا و،
بیا ویلې خاموشې ناسته وي چونکې نبی الله راغللو نبی الله مینه یې زړه کې وه محبت کې پرېوتلې وې دا زنانه دې واجې نه څه محبت کې پرېوتلې د چکو درد یې محسوس نه کړلو ایون نبی الله مینې کې څه کله یو انسان پرېږدي د چکو درد هغه ته نه محسوسېږي کوم کاس د خدای مینې کې ګرفتار شي مرچې ته لاړ شي هغه باندې به مردکای څه اثر وکړي بیا جزاکم الله دا د شهید عظمت دی وروره خو زه دا د عظمت دپاره ښیم څه پکار دی ما ته د شهید خونې والا باندې رحم وکړو د شهید یتیمانو باندې رحم وکړو شهید نما په ویر نه کړو زه خو دا یم ما خپله دا سوچ دی څه پکار دی پر چنار کې هر سرک هر الیاره هر کلي چوکو باندې د شهید فوټو او نمای وي شهداو نامې سره پکار دی هر یو بازار کې نما وي هر یو الیاره د شهید نامې سره هغه الیاره بللی شولې هغه معروفه شولې پکار دی رسول الله دی ته شهید دا خدای دوره عظمت ویر کړی دی څو شیونو کې څه ټولو انبیاو ته نه دی ویر کړی حتی ما رسول الله ته یې نه دی راکړی الله اکبر رحمت للعالمین پیغمبر دی او عظیم پیغمبر دی لولاک لما خلقت الافلاک مصداق دی یا رسول کته نه ما به دا کائنات خلق نه وکړي د کائناتو سبب دی سببی وجود دی رسول الله ذات رحمت للعالمین دی خو یې څه نه شهید ته څو شي نه خدای ورکړي دي هغه مور رسول الله ته نه دی راکړي اول شهادت ان جميع الانبیاء یقبض قبض ارواحهم ملک الموت ټولو انبیاء روح کله قبض کې دو سلیبی نخستلا ملک الموت ونه واخستلا حتی رسول الله وهو الذي سيقبض روحي اندا ملک الموت ایمو سلیبی اخلي لیکن شهید هغه کاس دی چې خدای په خپل قدرت سره شهید نه سلیبی خلی دویمه مرتبه شهید عظمت دا دی چې شهید کله مرشي لا یسمى امواتا کچېرې مو انبیا مړ شو مو ته د اموات نه ویلی شي چې هغه مړ شولو حتی رسول الله که زه مړ شوم یا ما ته بیا چې دا مړ شولو مړې ټکې استعمالیږي اما شهید څه کله مړ شو هغه ته مړي نه نشي قرآن دی چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا ولكن لا تشعرون او خلکو شهید څه ته نه لاړلو مړي نه ورته ما یې چې دا میت دی دا مړ دی هغه زنده دی بل ځای کې د الله رب العزت یې چې هغه خدای سره د رزق ممی هغه شهدا بل فضیلت دا د شهید رسول الله یې چې کچېرې زه مړ شوم یو انبیا کوم مړه دي هغوی ته هغوی غسل ورکړی شوی دی او که زه مړ شوم هم اغسل ما بیا غسل ما ته کوي اما شهید هغه دی چې هغه دارالحرب کې شهید شو میدان جنگ کې شهید شو هغه په کار دی غسل ویر نه کړلی شي اندي ویني اندي جامو کې په کار دی هغه دفن شي على محمد وآل محمد وبل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی چې انبیاء تعطى لهم شفاعه انبیاء ته الله رب العزت شفاعت ورکړي دي شفاعت بکوي زبا هم شفاعت کوم قیامت ورځ باندې اما شهید هغه دی چې هغه هر ورځ باندې من یشاء یشفعون چوک څه غواړي هر ورځ باندې د هغوی شفاعت بکوي دغه شهید دور عظمت چختان دی شهید خو پکار دی چې شهید کنه نیمو تاسو ایمان ته نشته د تریامي پیرې ته تکرار کوم یاد وسط اورورا چې هغه یتیم باندې پکار دی رحم وشي رسول الله دی ایت انا وکفیل الیتیم هکذا ایت دوی ګوتې رسول الله د سیونی وللی سرا وی ویلته قیامت ورځ باندې زه و هغه کس چې د یو یتیم کفالت کړی د قیامت ورځ باندې به سرا و دغه شی کوم کس یتیم کفالت کې حتی بل ځای کې یو روایت دی چې کوم کس مینې سره شفقت واجنه محبت واجنه کوي انسان
د شهید بچی باندې یتیم سار باندې هغه لاس تیروي څوره څه ویښته لاس لاندې راغلل الله رب العزت اندوره ګناهان یې ورته معاف کوي محمد و آل محمد وعجل فرجهم لہذا شهید یتیم باندې شهید بچی باندې پکار دې پام وکړي سړی دا درس مو ته امام علي علیه السلام را کړی دی دا درس مو کربلا نه زده کړی دی دا درس مو امام حسین نه زده کړی دی او وروره هیڅ بې ورځې روانې دي یاد وساته معاشرې کې کلي ولس کې یتیم در سره ونه ژاړي یتیم سترګو کې د سره اوښي رانه شي حتی اندې خطبې کې رسول الله دی ایته ارحموا ایتامکم تاسو یتیمانو باندې پام کو ایتام الناس یرحم علی ایتامکم کچېرې تاسو د خلکو یتیمانو باندې نن پام وکړو رحم ور باندې وکړو یرحم علی ایتامکم که سبا ته مړ شي شهید شي ته نوې بیا خلک ایتا یتیمانو باندې اندیشون سره رحم وکړي دا درس مو کربلا نه زده کړی دی دا درس مو امام حسین نه زده کړی کربلا یوه عظیمه درسګاه دی ته اورېدلي دي علماو نه اورېدلي دي متام نه کوم دغه ځای کې خو ته اورېدلي دي څه مقام زباله باندې امام حسین غږ وکړلو ویلې څه مېړني وروره منډه لږه ما ته د مسلم بچی راوله راوستله ورته که نه راوستله امام حسین کوت کې کېنوله زه به دا وایم چې کیدای شي د واړې بیبي کشوارې یا غېږو کې اندي ته چولي وي لاس د ونې تېروي سر باندې سترګې آس کې کړلې کاکا د دوره رحم ورنې کوي مخ یو یتیمه شوله او وروره دا پرچنار ارض شهدا دی فخر سره نن پرچنار ټوله دنیا کې مو فخر سره چې مو پرچنار والی ویلي ارض شهدا اندغو شهدا واجینا څه دوی خپله وینه خپله زندگی که څه خلک خدای سره قرضې کوي واقرضوا الله قرضا حسنا قرآن آیات دی تاسو خدای سره قرضې وکړئ او تاسو به بیا دا ورسته ډېر ښه قیمت کې بیا موندئ دا به شي نه چوک د صدقې کې قرضه کوي خدای سره چوک د حج کې قرضه کوي چوک د چاته غریب ته مدد وکړي اما شهید خدای سره یوه داسې قرضه وکړله چې یوه سیلي وي خدای ورکړي وه هغه یې د خدای در کې ورکړله داسې طریقې سره یې قرضه وکړله دا روایت ما مخکې اچې ته ویلی و بهترین روایت اصول کافی کې دی یہی څه امام علي علیه السلام په متعلق د قمبر یایي سوچ وکړئ دغه روایت ته خواند ونه واخلئ وروره نو نسم ورېځه دی رڅو مصیبو طرف ته نو نسم ورېځه دی قمبر دی څه کوفی چولاوه مخام ټیمو نیمه شپه وه زه علي سره د کوفی چولې کې روان وم وإذ سمع صوت بكاء الاطفال روایت ته ټکی ته وایي چې خوان سره وره فریاد وکړه نو نسم ورېځه دی او ځان ته ګناه یاد کړه نن فریاد وکړه وإذ سمع صوت بكاء الاطفال قمبر دی چې د علي غوږ ته د وړو بچیو ژړا اواز راغللو مولا وار ویلو وار خلاص کو یوه مؤمنه دی او دی د کور کې د وړو بچیو ژړا ویلې دی او دی ای مرد مؤمن ژړا د دې وجې نه کوي چې بچي مو ډېر وږي دي علي نه دی پېژندلی ورته یې د وږي دي ویلې وږي دي سرپرست شولو ویلی ای مرد مؤمن سرپرست خو ما علي سچې ته جان کې لوړ و شهید شوی دی مولا سترګې وغړولې صحن کې روایت جمله دی قدر عربی کې دیګ ته ویلی شي هېڅ مولا صحن کې ولیدل چې یو دیګ خوټېږي د یو دیګ د خوټېږي اور ورته لګېدلی دی توجه مو سره مولا پام وکړو ودې د ومومینې د صحن کې خو دیګ لګېدلی دی لاندې اوسې اور لګېدلی دی دا چې دی ودې د ای مرد مؤمن یتیمانو پاره مې لګولی دی چې هغوی دا وایي چې مور د مړی راته پخوي اوبه مور کې ایښي دی اوبه مور کې چولی دی صرف دې پاره چې یتیمانو ته تسلي میلاو شي و شهادي تسلی کې یتیمان خوبیولی شي مولا باندې ډیره ګرانه تیره شوه دا خبره ډیره سخته تیره شوله مولا باندې چې علي زنده دی
یتیمان د وږي حالات کې څه معلوم راغللو قمبر ته دي چارچا منډه کا قمبر یې راوستلو قمبر دی مسترګې غړولې علي یوې بیجه کې غیړي واچول نغني واچول خوراک سامان یې واچولو ویلې زه وړاندې شولم څه بیجه واخم مته دي قمبر انا اولا بحمله ذلک قمبر تا نه زه زیات حق لرم چې بیجه مټ باندې واچو ایت علی هغه بیجه مټو باندې واچوله بیا دغه مومن کور ته ویرغللو یو پیری بیا وار ویلو مومن ور خلاص کو ودی دا وخه سامان یاد وسته یا زد ته بچی تسلی کوم ته مړې په خاکه یا بیا مړې ته ز په خاکم ته بچی تسلی کا و ته اید نه مړې بیا ز په خاکم خدا ور مړ دې لګ ور ته بال کا اوس دغه کې اصول کفی دا جمله لیکل دي اصول کفی یی څه فیدنو علی خده الشریف من النار یی علی خپل کلا ور سره نږدې کړله مولا د پویر کوي د ور شغلی علی مخ باندې راغی ځان سره د شوړی اید زق یا علی کیف ینام الایتام جیاعا وعلی لګ د سره خواند وڅکه چې یتیم د وګه څنګه چوملی لګ خواند وڅکه څه یتیم د څنګه لوګي حالات کې چوملی دای درې پیره ځون سره ویلا اغنه بادی چې مولا خپل مړې لو سره ویر کړله قمبر دی مسترګې غړولې مولا ته په څنګهلو شوالو ابچی دی مټو باندې کینول چورې کې تووي چې مټو باندې خو بیا ویلی شول وروغون ته خوېږي کې ارواخستل بشتری ته واچول قمبر دی زه حیران وم چې دا مغا علی د خیبر دروازه یې وی غوتی سلونه ویلی وا دا مغا علی دی خو دغه کې د لګون ته افسوس خو وشي کنه چې علی هغه علی چې پردی و یتیمانو باندې دوره پام کولو ای کاش علی لګ د لسم مزدګار موجود وي لګ د لسم مزدګار د سترګې غړولې وې وړه اورمنه دی ای چې کله جنازې تالی شوالې ټوله شهیدان شول ویلې د خیمې یوه لاخته مې نیولې وه ما ځان سره سوچ کولو چې اوس به څه کېږي ویلې امنه مې سترګې وغړولې چې یو ظالم ما طرف ته روان فریاد کا د مولا غرنګین لا سره د خپل ګسوان لمدوي
ورو درته ګیلې کوي ظالم دی مسترګې غړولې ویلې څه هغه کاس هغه ځای کې 200 دشمن په ژړو شولو یو ځلې ظالم راغللو ویلې اورمنې وشه پاچېږئ قافله روانه شوله دا دی ای څه هغه منځ نه وړه بیبي ورته راپاڅېده ورته یې د وظالمه که ټوله بیبیانې بیا یې بوی زوی ما خپل بابا سره پرېږده وای زه به اندال ته ورسره وخت تېر کوم ظالم دوی څه نه ابن سعد حکم دی اورمنې چوی تاسې ټول روان شوئ بس څو به یی ته اورمنې انکار وکړلو تانې نه پوڅېدله وشه ظالم مجبور شولو یو داسې ظلم یې وکړلو چې اورمنه د حسین تانې نه وریا پرېوتله یو ځلې اورمنې بیا منډه کړله تانې ته توجه ما سره یو ځلې اورمنې بیا منډه کړله تانې ته بیا یې غوږې کې د بابا تنه ونیوله بیا ظالم ظلم وکړلو اخري کې ورته یې خو ظالمه که مو بیایې خو یو حاجات مه دی ویلې څه حاجات ویلې بابا سم رخصتي واخیستله خو دغه میدان کې مو یو وړوکی د شپېږو میاشتو ورور دی لگا سے رخصتی و خمرور سرا لگ ونتا مهلاتی ورکو مقتلی دربندی کے مدا پڑو اول مقتلی دربندی دا جملہ لکلی دے ایچا لگ مهلاتی ورکلو روغلل ارمنا تانو کی سارا دے ویلی دلا چایوات شپیگو میاشتو تانایخی دے وڑا بلبلا ورطا کین استلا قد کی وڑو کے تدکر واخستالو حلکون بوندی خلقی خلالا پشاڑوشوا و دی ازغار اورورا موتا خوی وخان تیار کری دی ما وخ ډیر وحشي دی زه څه وکړم د ناروانه یم مجبوره یم خو یاد وساته څه کله رسول الله راشي امام علي راشي ورته وایه چې وړې سکینه دلې سلام ویله ورته وایه ما طرف نه ورته وایه چې و بابا علي هغه کې ته چېرته وې چې ظالمانو یې موږ سره ظلم کولو